کوم کسان چې په ټیکنالوژي باندې یقین ساتي نو ایران چې کله په اسرائیل باندې حمله وکړه نو د دې نه به هغو ته پته لګېدلي د اسرائیل سره چې کوم سسټم دی هغه مکمل ټیکنالوژي والا دی. هغه ایر ډپین سسټم دی او که په ملک کې دننه کوم سسټمونه لګېدلي پول چې دي هغه ټیکنالوژي والا دي. خو په هغې د بره د ایران مزایل چې دي د هغو ټارګټ ځایونه ویشتي دي. ایر ډپین سسټم چې دی هغې ول هم ویشتی دی. دغه شانتې که د هغې په خوا و شاو کې کوم ملکونه وګورئ هغه مسلمان ملکونه دي خو هلته کې د امریکې پوځ ناست دی، د فرانس پوځ دی، د انګلینډ پوځ، دغه میکس پوځونه چې دي دا دغه ځای کې ناست دي. لکه نیټو پوځ چې دی په خوا و شاو کې ناست دی او هغه چې دی هغه هم د اسرائیل دفاع کوي. لکه په اسرائیل باندې چې دی وایي څوک مزایل ورونولي نو په لاره کې چې دی هغه بلاسټ کوي. نو هغو خو پې د سل نه سیوا مزایلونه چې دي دا پار کړي دي. نو په هغې کې ځینې مزایل چې دی هغه ټارګټ ځایونه ویشتي دي او ځینې په لاس کې په لاره کې چې دی د هغو سسټم چې دی دا به خراب کړي. خو بیا یې والا هم کم چې د هغو ایر ډیفینس سسټم دی هغه یې پیل کړی. د هغو ټیکنالوژي چې دا پیل شوي ده سره وجې نه پیل شوي ده چې د الله مدد د کومو کسانو سره وي نو هغې ته بیا ټیکنالوژي چې دا نه ټینګېږي. که نه که ټیکنالوژۍ ته وګورو د هغو سره مکمل ټیکنالوژي والا سسټمونه دي او په هغې د بره مزایل یې تللي دي او د هغو ټارګټ ځایونه چې دی دا ویشتي دي.